To this telly immersion to remote perfect हर कलर दलता राक्षे درمندو کتونکو غفران الله او زلبیا تاسو بدرانه خدمت کې حاضر یم هلمن یم چې روغ جوړ خوشاله او د صحت جامه به مو پتن وي قدرمندو کتونکو کړاکړ او بیا په کړاکړ کې اسماني موړ یو داسې د ستاینې او د چکر ځای دی چې د جمعې په ورځ دلته د سوات شنګلې بونیر او د بیلابیلو ځایونو نه خلک دلته راځي او دلته چکر را لګي او د دې ځای د ښکلاګانو نه خوند اخلي د کړاکړ یو بل خصوصیت زه وایم د اسماني موړ نو دلته زما په څنګ باندې تاسو دا شاته ابشار هم اینئ چې د دې لیدلو دپاره هم خلک د ملک د بیلابیلو سیمو نه راځي داسې دا ښایسته مناظر به در سره هم شریکوم بیا به تیره کم سیلانیان چې راغلي د هغوی سره به هم خبرې اترې کوو تاسو زموږ سره اوسئ ښه دا راته ووایه د دې کړاکړ په باره کې بهترین الفاظو کې راته انګلیش ووایه زموږ دې کتونکو ته په انګلیش کې ورته د دې په خاصیت یو څو خبرې وکړه As better kilometer the Kalakal to one can bet and Jumarat to this betting Kishan Petty you per meter and Napri and this can to less can to Mount Peter this and two plus this and telemet and Kalakal and you can this and good and 90 per to bet this and tele immersion to remote perfect and har kar dalta rakshe خجی قدرمندو کتونکو په څنګ کې را سره ناس نوموړی شاعر اعظم بونیری صاحب هم دی د دوی سره مو هم میلاو دا راته ووایي چې د ټولو نه اول خو د دې ځای په هکله باندې به څه ویل غواړي چې کم بهر خلک دي او بیا راته د دې ځای او د ښکلي ځای په باره کې چې دی نو یو څو شعرونه هم ډالۍ کړي ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله اوسئ د ځای په باره کې خو نن سبا خو دا ده چې بس د ریفریشمنټ دپاره او د دې دپاره خلق راخیږي د سیل ځای دی ښکلا ده خو د دې نه علاوه د دې تاریخي پس منظر چې کم دی نو د دې علم په سر باندې که دا کیمره دې ورته لګونې وله ښه به وکړې په دې باندې د رام او سیتا د سیکانو چې کوم مشران دي هغه پکې ښخ دي په هر کال په دې باندې د سیکانو میله کیږي بل دا لار چې د دام تاریخي لار ده په دې باندې کوم چې جنګجو دي محمود غزنوي په دې غاړه باندې تیر شوی د هغه یو جرنیل چې دی د دې دغه نه ښکته چې د مقبره ده په دې کې بیربل هغه هم په دې ځای کې ښخ دی دلته کې وژل شوی نو تاریخي پس منظر د دې علم چې دی دا دغه دی علم خو جو مشهور غر دی هغه ټپم دی چې په علم جشن دی جانان او پټکې په سر کلو پټه په سره وما او زمونږ یو ملګري شعر هم دی انشاءالله الله چې وایي ښایستونه یې د سوات دي پناه کړي زمونږ هسې د علم سره یاري ده دغه د دغې تاریخي پس منظر دی او شعرونه به درته یو څو ووایم چې په یو ښکلي پسې زړه خورم ځان له ټوله شپه مازغه خورم زه د هر چا ځای ته نه ځم زه په هر تالي کې نه خورم چې روزګار زمانه اخلي نو سرکاره زه به څه خورم لکه موم د غم خراب کړم لکه ځان اوبه اوبه خورم انتظار دې داسې مات کړم چې په اوښکو کې باڼه خورم دا زم د ژوند مړامه تصور د ژوند دانه خورم ډېره زیاته خوشحال یو مشر را سره هم ولاړ دی دوی سره خبرې کوو دا راته ووایه ماماجد نامه مو سره او تعلق مو له کوم ځای سره زما امداد نوم دی د خوازخیل سوات اوسېدونکی یم صحیح ده د خوازخیل نه صرف دلته چکر لا راغلی چکر ته راغلی یو بس نو په دې ځای کې یو داسې څه لیدلی ول چې دلته چکر لا راغلی دا یو پورم نه علاقه ده او د سیل ځای دی او سکون پکې سړي ته میلاویږي زیات خوند کې ډېر زیات په هفته کې موږ په هر جمعه راځو ډېر خوند کې دې چې د ښکلا ځای بل دلته نور نشته دلته صرف دې ځای په هکله باندې به زموږ بهر خلکو ته څه ویل غواړئ زه ټولو خلکو ته دغه کم خواست چې دلته راشي او انجوایمنټ وکړي د دې ماحول نه بهر خلک چې دی زموږ د ضلعو نه بهر دی هغوی ته به د دې ځای د خصوصیاتو په باره یا د ښکلاګانو په باره باندې څه ویل بسم الله الرحمن الرحیم اول خو هغو ته چې دی زه ویلکم کوم بونیر ته په راتګ باندې د دې ځای کې بونیر کې یوازې آسماني موړ نه دی دا موږ چې اوس کمپلیکس باندې موجود یو د آسماني موړ دی سیاحتي مقام دی دې ته سوات او د بونیر بارډر دا یو کوي دلته کې ډېر پخواني جنګونه پکې هم شوي د مغولو په دور کې او بیا دا
هلته کې پونیر کې کده تاسو هم نو اولیاء سرزمین دی نور هم داسې ځایونه دي پیر بابا دی دیوانه بابا دی پکې شلبانډې بابا دی اولیاء سرزمین دی زه ټولو ته د نور ضلعو والا ته دعوت ورکوم چې راشي د بونیر ویزټ ورکړي یوازې صرف د اسماني موړ ویزټ نه کوي او بیا ورته په اخره کې دا وایم چې یاره تاسو راشئ د اسماني موړ خو ضرور ویزټ کوئ ځکه چې دلته کې مونږ دې ځای نوم چې دی جنت نظیر وادي یې ایښی دی چوټا سویټزرلینډ ورته څوک وایي نو مختلف نام سره خلک دا په بلی او لکه خپل مهمان دلته کې چې څوک هم راشي د کم ځای هم راشي نو اول دلته کې ورته ویزټ خدای راته ووایه نوم دې څه دی او د کوم ځای سره دې تعلق دی؟ زما نوم عرفان الله دی او دغه سره تابونیر سره تعلق لرم. دا راته ووایه اسماني موړ ته راغلی څومره خوندونه دې واخیستل؟ عثماني موړ له خو بس موږ ډېر خوندونه واخیستل او د خلک چې دلته کې راځي د خوند لپاره راځي چې خوندونه ترې واخلي صحیح شوله او اسماني موړ زموږ چې کوم دی د بونیر یو تاریخي ځای دی ډېر ښایسته ځای دی صحیح شوله نور خلکو ته څه وایې ملګري دې ځای په هکله باندې؟ دا خو بس تاریخي ځای دی او د چکر ځای دی چې خلک ورته راشي انجوی پکې ځان لو کړي او خپله دې څومره انجوی وکړه؟ په خپله بس په هره جمعه باندې راځو. جی قدرمنو کتونکو نو دا د کړاکړ اسماني موړ هغه ښکلاګانې چې ستاسو سره مې شریک کړې بیا به تیره کم سیلانیان چې راغلي ول د هغوی سره هم خبرې او اترې وکړې یقین ساتم چې تاسو به هم د خپرونې نه ډېر خوندونه اخیستي تر د یو بل پروګرام پورې الله کې اجازت په لوی الله مو سپارم د تل پاتې